السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ عزتمنو د هغه افغاني جنس چې دکاندار په زور باندې یعنې غلط کار کړی د هغې نه بعد عزتمنو د دغه جینۍ مور او پلار خو میدان ته راکوز شول او ویې ویل چې زموږ لور سره دغه دکاندار ظلم کړی دی زیاتې کړی دی ډېره زیاته سخته یې خرابه کړې ده راځئ مینه وویل چې نور څه ویل دي ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو هره ورځ دغه شانتې ناروا کارونه کېږي چې تېره ورځ څنګه په افغانستان کې یو دوکاندار د دوو جنکو سره کړی او بیا یې نه بیا کېدی عزتمنو ویډیو سازه کړې وه مینهوالو دا یوازې دغه دوه جنکۍ نه وې د دې نه مخکې هم د دغه شانته ډېرې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې وایرل کړې وې خو ده پکې خپل مخ پکې یعنې نه وی راوستی او دوکان پکې راغلی چې اخره کې عزتمنو د دغه جنکو مخونه پکې راغلل او دغه دوکاندار هم عزتمنو راښکاره شو ټولې نړۍ ته مخامخ شو د هغې نه بعد به عزتمنو د افغانستان محکمې په دغه دوکاندار باندې اکشن واخیستلو ځکه عزتمنو چې دغه دوکاندار دغه دوه جنکۍ ډېرې زیاتې سختې خرابې کړې وې چې مینهواله دوی چې کور ته رسېدل نو دوی حالات ډېر سخت خراب و هغې نه بعد بیا عزتمنو د دغه جنکۍ وروڼو دغه ویډیو کتلې ده چې کتلې دي چې دا زموږ خور د مینهواله بیا کور کې مور او پلار ته دغه ویډیو بیا کېده ښودلې ده د هغې نه بعد بیا عزتمنو ویل کېږي چې دغه جنکۍ یعنې خپلو وروڼو وژلي دي د دغې نه بعد عزتمنو دغه جنکۍ مور او پلار خو میدان ته راکوز شوه ویې ویل چې زموږ لور سره ظلم او زیاتی شوی دی مینهوالو په دې کې ډېره غلطي ده جینۍ خو درته ولې په دې دوکاندار سره په دې سړي سره داسې ګپ شپ لګي او مخ سرتوره کړي او داسې ورسره ناسته چې یعنې دا دی یا چټکې یعنې خاوند دی یا یې چټکې سره رشته دار دی زموږ دوستو عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي